قیامت په ورځ به الله جل شانه د دوو کسانو په باره کې د جهنم فیصله وکړي. کله چې الله جل شانه دغه فرمان د دغه دوو بندگانو په باره کې جاری کړي او دا حکم وکړي چې دغه دوه کسان د جهنم ته ورګزار کړی شي، نو په دې کې اولنی کس چې کله د الله جل شانه د طرف نه دغه حکم واوري نو ډېر په تیزۍ سره به د جهنم طرف ته روان شي، شاته به هم نه ګوري او ډېر په تیز رفتارۍ سره به د جهنم طرف ته روان شي. او دغه دویم کس دی چې کله د الله جل شانه دغه حکم واوري نو دی به ډېر زړه نازړه د جهنم طرف ته روان شي، ډېر په کم رفتار او په مدم رفتار کې به د جهنم طرف ته روان وي او مخکې به ځي او شاته به راګوري. الله جل شانه چې کله دغه معامله وګوري نو الله جل شانه به حکم وکړي چې دغه دواړه بندگان دې زما را حصار کړی شي او را دې وستلی شي. الله جل شانه به خپلې مخې ته ودرئ او پوښتنه به کوي د اولني کس نه چې ای زما بنده، تا چې کله زما حکم واورېدو او دا فرمان دې واورېدو چې دی د جهنم ته ورګزار کړی شي، نو ته ډېر په تیزۍ سره د جهنم طرف ته روان شي، سره د دې چې جهنم دا د عذابونو او د تکلیفونو او د سختیو ځای دی او تا ته دا ښه معلومه ده چې جهنم دا د عذابونو مرکز دی او بیا هم ته دومره په تیزۍ سره روان وي. وجه څه ده؟ کومې خبرې ته مجبور کړې چې ته دومره په تیزۍ سره د عذاب د مرکز ته ور روان وي؟ نو دغه بنده به ورته ووایي چې یا الله، ما په دنیا کې ستا حکم ونه منلو، چېرته ما ستا فرمانبرداري ونه کړه، ما ستا خبر ونه منله، ما ستا د حکم تعمیل ونه کړو په دنیا کې. نن را سره دغه اخیرنۍ موقع وه چې ستا د حکم تعمیل وکم، ځکه ما په دنیا کې ستا حکمونه ستا خبرې ونه منلې. ما نن دا محسوسه کړه چې زما سره نن دا اخیرنۍ موقع ده چې د خپل رب خبره ومنم او د خپل رب د حکم تعمیل وکم. او په تیزۍ سره د دې چې ما ته دا معلومه وه چې جهنم د عذابونو مرکز دی او ډېر د سختیو ځای دی، سره د دې ټولو خبرو چې دا ما ته معلومې وي ستا د حکم تعمیل، ما دا عزم وکړو چې زه به په تیزۍ سره جهنم طرف ته ځم، دې د وجې نه چې ستا په حکم کې ستا د حکم په تعمیل کولو کې زما نه تاخیر ونه شي. هغې دویم بنده نه به الله جل شانه تپوس وکړي چې ته ولې ما چې کله ستا په باره کې د جهنم حکم وکړو نو ته مخکې روان وي او شاته دې راکتل؟ وجه څه وه؟ ډېر زړه نازړه روان وي، سره د دې چې ما حکم جاري کړی چې جهنم ته دې ورګزار کړی شي. نو دغه دویم بنده به الله جل شانه ته وایي چې ای زما ربه، ای زما کریم او ای زما غفور او رحیم ربه، ما خو په دنیا کې ستا د نیکانو بندگانو نه ستا د رحم قصې ډېرې زیاتې اورېدلې وې او ما ستا د نیکانو بندگانو نه دا اورېدلي وو چې زمونږ ستاسو رب دا ډېر رحیم کریم او غفور ذات دی او ډېر رحم کوونکی ذات دی، ډېر رحیم ذات دی، ډېر رحمان ذات دی. نو زه مخکې روانم او شاته مې راکتل او په دې نیت مې راکتل چې اوس به زما رب په ما باندې رحم کوي او د خپل رحم اظهار به کوي، ځکه زما دا یقین او دا زما عقیده وه چې زما رب دا ډېر رحیم او کریم ذات دی. نو په دغه وخت کې به د الله جل شانه رحم او کرم، د الله جل شانه دغه عظیمه هستی چې د رحم او د رحمان او دغه رنګې د ډېرو صفاتو سره منوره ده، دا به په جوش کې راشي، د رب کریم رحمت به په جوش کې راشي او اعلان به وکړی شي چې زما دغه دواړه بندگان دي جنت ته ور داخل کړي شي. سبحان الله، دغه بندگان د الله جل شانه به په خوشحالو سره جنت ته ور داخل کړي شي او جنت ته به لاړ شي. مسلمانانو ورونو، دې واقعه کې زموږ او ستاسو لپاره عبرت دا ده چې موږ دې دنیا ته الله جل شانه عبث نه یو رالیږلی. قرآن کې الله جل شانه فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله وی ما نه دي پیدا کړي جنات او انسانان الا مگر ليعبدون، د خپل عبادت لپاره. ځای په ځای باندې الله جل شانه موږ ته په قرآن کې دا پیغام راکوي، دا درس راکوي چې تاسو دې دنیا ته عبث نه یې لیږلی شوي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. ځای په ځای باندې الله جل شانه موږ ته دا پیغام راکوي چې ګورئ تاسو عبث دې دنیا ته نه یې تلي. آیا تاسو دا سوچ او ګمان کوئ چې موږ عبث دنیا ته راغلو ولاړ به شو؟ آیا تاسو دا سوچ نه کوئ چې تاسو به یو ورځ زما مخې ته راځئ او تاسو سره به حساب کتاب د خپل ژوند په باره کې کیږي، د یو منټ او د یو سکند حساب به زموږ تاسو سره کیږي، د یوې نوړۍ، د یوې ګولې او د یو ګوټ اوبو څکلو د دې حساب به زموږ تاسو سره کیږي. موږ تاسو عبث نه یو، موږ تاسو زناور نه یو، موږ تاسو اشرف المخلوقات یو او زموږ تاسو سره به پوره حساب کیږي. نو دغه د دنیا ژوند دا زموږ تاسو لپاره یو موقع الله جل شانه رالیږلی چې په دې کې موږ هغه کارونه وکړو
د کومو کارونو حکم چې الله جل شانه موږ ته کړی دی او دا حکم یې راته کړی چې د دغې کارونو تاسو پابندي به کوئ او د دغې کارونو نه به ځان بچ کوئ. موږ به تاسو د دې پابندي وکړو. مونځ او دس، ذکر، اذکار، د قرآن تلاوت، صدقات، خیرات، منځونه، روجې، زکاتونه، حجونه وغیره دا زموږ او ستاسو هغه بنیادي عبادتونه دي چې د دې حکم الله جل شانه موږ او تاسو ته کړی دی. نو راځئ، اردو کې یو مقوله ده چې جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. تر کومې پورې چې په موږ او تاسو کې دغه ساه ده، دغه روح دی، دا زموږ او ستاسو سره موقع ده. د قیامت په ورځ او دغه رنګې د مرګ په راتلو سره د توبې دروازې به بندې شي، د توبې دروازې به بندې شي، د مغفرت دروازې به بندې شي، د رحمت دروازې به بندې شي، د عبادت دروازې به بندې شي. نو راځئ په دې خپل ژوند کې هغه کارونه وکړو په کوم باندې چې زموږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کېږي او دغه عارضي دنیا د دې دپاره خپل هغه ابدي ژوند چې دی دا تباه نه کړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه ویډیو پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.